بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 209 فَإِن زَلَلْتُمْ پس کچرت مائل شوی تاسو من بعد ما جاءتكم البینات رسل آئین چراغ لیو تاسو سخ واضح دلائل فعلموا پوشی تاسو ان اللہ چی بیشک اللہ تعالی عزیز غالب دے حکیم حکمت والذات دے. ندی آیت کی اللہ تعالی حکم کئی پا ترک دا جہاد باندے چی گوری دا جہاد پر خودل دا خا کار ندے. دا جہاد کچر تتاسو پر خود کنا ندا با دا شیطان دا وسوسی اثری خوا لیکن مسلمان شان بدائی چی دے با دا جہاد پا دی عمل کی دا جہاد پا دی کار کی با دے حد تلوس دا خپل مال او دا خپل جان دا دوارو دا اغی خرچ کولو طبق تیار بھی خوا او مکی ذکر دی کمنر حق دا دی خبریو شچ ولا تتبعو خطوات الشیطان دا شیطان پا نقش و قدم بند مزی ذکر شیطان اغبتا دا اللہ دا رضا دا کارونو نسائٹ تکی خوا حال ینظرون آیا انتظار کئی دی اللہ مگر ایاتیہم اللہ دا چراتلو کی اللہ تعالی دیتا فی ظلل من الغمام پاغ سپین وریدو کی پاغ سائبانو دا وریدو کی. نو علماء ذکر کئی تخویب تے پا عدم القتال باندے کا تخویب تے چے کم سلے دا جہاد نہ کئی کنا نو اگئی تا تخویب دنیاوی او تخویب اخروی دوارا. والملائکت فرشتی وقضی الامر پیسل شکار دا حلاکت دا دی یا دا مرگ دا دی دا اللہ تعالی دا طرفنا دا دی دا دنیا نا دا رخصتی اغا وقراشی ویلاللہ او دا غی اللہ تعالی طرفتا ترجع الامور واپسی دا طول کارونو دا رجع او پیشی دا تمام امور اللہ تدا اگر دا انسان نیک عمل لے اگر دا انسان بد عمل لے ہر یو عمل اللہ تا پیش کی گی نو نچے اللہ تا کل پیشی نو جزا و ہم سوک ورکی اللہ باورکی او دا دی انسان دی اخلاص تا با ہم پا کی گوری کنا چے سمر دا دی انسان پا دی عمل کی اخلاص تے خوا سل بنی اسرائیلا تپوسو کتد بنی اسرائیلونا کما تیناہم سمر ورکڑے منگ دیتا دا کتابونونا من آیت بینت اغا واضح دلائل چسو دا دی پا کتابونو کی ذکرو. نو ربط تا رکو دا مخ کی رکو سردا دے کنا چی پا مخ کی رکو کی بیان دا حج اشو نو پا دی رکو کی بیان دا میقات دا حج ذکر کی گی خواہ خلاصہ دا رکو دادا چی پا مخ کی رکو کی ہم دا حاجیانو اقسام ذکر شو. دکا پا حاجیانو کی بعضی حاجیان داسی چی اغی حج کئی خود اغی دا حجنا مقصد دنیاوی مفادوی او بعضی حاجیان داسی چی دا اغی دا حجنا مقصد سی اغی دا آخرت اجر وی خوا. ندل تکیوم اللہ تعالی دا دی حاجیانو اغد و انواع ذکر کئی. سل بنی اسرائیلا تپوسو کتد بنی اسرائیلونا کما تیناہم سمر ورکڑی دی منگ دیتا آیت بینتنا آیتنا محکم مطلب تنا دا دی پا کتابونو کی دا دین اسلام دا حقانیت دا اللہ تعالی دا توحید دا اثبات دا پارا سمر واضح دلائل اللہ بیان کریو کا. ومن یبدل واچاچ بدل کا نعمت اللہ نعمتنا دا اللہ تعالی نو دا نعمت اللہ نا مطلب دین اللہ و کتابی دا اللہ دین او دا اللہ کتاب تے مراد دے. من بعد ما جاءتو رسلان چراغ لوید سخاب فإن اللہ پس بیشک دا اللہ تعالی چی دے شدید العقاب سا عذاب ورکون کے رخبرنا فرمانانو تا چکم دا اللہ نا فرمانان دی. زینا خیست کڑ شوی دے للذین اے خلقتا کفر الحیات الدنیا کفرو چی کافران چی دی الحیات الدنیا جوندری دنیا نو ترغیب علی الجہاد چی گوارے مسلمانانو جہاد کوئی دا مسلمان شان بدائی چی دا بسی دا مقصد با دا آخرت خستکول دا مقصد با جنت گٹل دا مقصد با دا اللہ رضا حاصلول ویقا. زینا خستکڑ شوی دے للذین خلقتا کفرو چی کافران شوی دی الحیات الدنیا جوندری دنیا
ويسخرون ټوکی کوي دی من الذین دعا خلق سرامونو چې مؤمنان دي د دې مسلمانانو هغه کمزوري حالت پورې دی مسخرې کوي د دې مسلمانانو دا چې کم هغه د غریبۍ دا کمه زندگی ده د دې مسلمانانو سره د اسبابو دا قلت چې کم دی که نه نو په دې پورې دی ټوکې او مسخرې کوي نو والذین خلق نتقو چې پرهیزګاري کوونکي دي دی څه دی نتقو ځان یې وساتو تقوا اختیار کړه نو د تقوا معنا ځان بچ کول نو علماو دلته کې مضمون دا ذکر کړ دے نتقو عن زینت حیات الدنیا د دې دنیا د دې زینت او د دې پړک او پړوک نه ځان وساته کنه د دې دنیا د دې مزو نه ځان وساتو نو څه چل وی فوقهم دیبا پورته د دې کافرانو یوم القیامت د قیامت پرز والله الله تعالی چې يرزق رزق ورکي من یشاء چاته چې وغواړي الله تعالی بغیر حساب به حسابا نو د رزق تقسیم الله څخه دی غریبی او مالداری الله څخه ده نو یو انسان دی د مال د وجې نه ځان اوچت نه ګڼي د مال ځکه مال دا ګوره هغه سبب د فضیلت نه دی دا مال ګوره د سبب د امتحان دی ځکه الله ارشاد فرمایي کنه چې انما اموالکم و اولادکم فتنه دا ستاسو مال او اولاد دا ستاسو د پاره فتنه ده الله ستاسو ازمایش کوي نو حجی والله الله تعالی يرزق رزق ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي الله تعالی بغیر حساب به حسابا نو مطلب دا دی چې چاته الله وغواړي د انسان په دې کې څه کمال نشته ٹھیک شو نو مطلب دا دی چې په دې دنیا کې غربت او غنا دا د مقدر شی دی دا ګوره چې کمنر په مهنت نه دی ځکه ډیر کرته یو انسان بداسي چې هغه بسي هغه به کمنر لکه د جوړې بسره به لګي او به ډیر مهنت کوي خو ګوره دا هغه حال به ټیک کیږي نه نو او ډیر کرته یو انسان بداسي چې هغه به هیڅ نه کوي هغه به بدک سي یو سایت ته بناستي او الله تعالی به ورته دومره ورکي چې سنبالولې به نشي نو علماء ذکر کوي په دې کې د انسان څخه کمال نشته دا د الله ورکړه ده نو پکار ده چې مونږ دې الله تعالی طرف ته رجوع کوو ٹھیک شو نو یو عمل د تخیم ځکه ماته پته ده چې ټول خو د دنیا شوقیان یې ټول د دنیا ښه شوقیان یې که نه نو یو عمل د تخیم انشاءالله چې الله تعالی به دله دومره درکړي که نه دومره چې سم تر دې سپې مو به مو پې ماړه کړي صحیح شوه یو عمل بدا کوئی کنا کہ تاسو با د مازیګر په ټیم کې 101 مرتبه یا وهابو یو ٹھیک شو د ماقام په ټیم کې چې کم دی کنا 101 مرتبه الله الصمد ور سره یو ځل سوره واقعه بس دغه شروع کوي کنا ان شاء الله الله بدل دومره در کی چې تاسو به تاسم در دې سپې مو په ماړه کی ښا ٹھیک شو نو ګوره د دنیا مال خشه نه دی وګوره چې په دې زړه کې دی ور سره مینه ای کنه نو بیا خشه نه دی او کنه چې په دې زړه کې دی ور سره مینه نی او د الله د رضا د پاره ورکې نو بس خدن وای خد د دنیا چې تو خد د عقبا بس چې ته په آخرت ګټې نو هغه معلوم قدر نو وایي ان شاء الله الله بدر کوي چې جیب کیږي نو لکه بیا خود به خود مینه راځي دا خو چې چا جیب کیږي نو دا غي وسره مینه نه کرا خجی کان الناس دا ټول خلق امه واحده په یو دین باندې علما ذکر کوي د حضرت آدم علیه السلام نواخلا تر حضرت نوح علیه السلام تر زمانه پورې دا تمام خلق چې وکنه دا په یو دین باندې هغه دین اسلام وکا ټول د الله مانون کیو خدا حضرت نوح علیه السلام په زمانه کې په دې عالم کې بیا دا بت پرستی دا شرک دا چې کم نن هغه دا پکې شروع شخه کان الناس دا ټول خلق امه واحده په یو دین باندې فبعث الله النبیین پس راولی گل الله تعالی پیغمبران نو چې ټول خلق په یو دین باندې نو ور سره نقطه ولګوي فاختلفوا من بعده د دین رستو په دې ادیانو کې اختلاف رااله څوک مسلمان پاتې شو څوک کافر شو څوک یو څه شو څوک بل څه شو نو د دک خلق د راهنمایي د پاره الله تعالی انبیاء راولی گل فبعث الله پس راولی گر اللہ تعالی النبیین پیغمبران مبشرین خوشخبری ورکون کی لمن آمنا اگا چاہتا چی
ایمان راوړو ومنذرین او يرون کی وانزل نازل کړل معهم الكتاب د پیغمبرانو سره کتابونه بالحق په حق سره ليحكم بين الناس دا چې فیصلو کی په مابین د خلقو کی پیما په مسلې هغه کی اختلافو پی چې اختلاف کوم کی ودی د مؤمنانو سره چې سو مسله د توحید د الله تعالی مسله د وحدانیت الله تعالی الله وی کتاب میراولېګو او د دې کتاب سره می معلم د کتاب راولېګو چې خلق ته د الله د وحدانیت دا مسله واضح حقیقه وما اختلف اختلاف نه کوي فی پدې کې الا الذين مگر خلقوا تو چې ورکړل شوی دیتا من بعد ما جاءتهم البينات ورتدان چراغلو دې سخواضح دلائل على صدق الكتاب چې سره دغه کتاب الله تعالی دغه کتاب الله تعالی برالیږي نو په تورات او په انجیل کې الله د قران د حقانیت دلایل ذکر کړیو کا بغیان د وجد عناد نا بینهم فما بین دی کی فهد الله الذین پس هدایت ک الله تعالی خلق تامنو چې مؤمنان دي لما د پاراس اختلافو پی چې اختلاف کون کیو پدې کې الحق د دین حق باذنه په حکم خپل سراب مطلب تینا سره الله تعالی وی پدې خلقو کې هغه خلقو ته چې کم خو کم د پاره می ایمان منتخب کړو نو هغه خلق می په خپل توحید باندې کلک اوساتل کا نزدک هو حدیث کې راضی کنا وای چې کله دعا غواړی کنا نو په دعا کې دا یو دعا ده اللهم ثبت قلبي على دينك وطاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے د زړونو اړون کیا زما د زړه په خپل دین باندې کلک اوساته ٹھیک شو جی والله الله تعالی يهدي هدایت کوي من یشاء چاته چوغړی الله تعالی الى صراط مستقیم لار برابر تا مطلب سره مطلب د الله په توفیق باندې یو انسان هدایت حاصلای ښا د الله د توفیق نه ما سوا یو انسان هدایت نشي حاصلوله د راه راست طرف ته چرې کم در حق نشي راتله هر څه چې کیږي د الله تعالی په توفیق باندې کیږي ښا ام حسبتم یا گمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه دا چې داخل بشي تاسو جنت ته ولما یاتکم حالانکه ندی راغلی تاسو ته مثل الذي پشاندای خلق حالات خلو چې تیر شوی دي الله تعالی دلته کې ترغیب د جهاد ذکر کوي چې ګینه تاسو به صرف په دې جواب باندې وای چې موږ مؤمنان یو او ګینه اخلاص پشي نه الله تعالی به در باندې حالات راولي ګوري اگه حالات پسی کله بدر ته الله تعالی د جهاد حکم کوي نو خپل به زخمیان کیږي مالونه به لګوي رونه به مجھے کم دینو اگه رشتہ داران او عزیزان چې کم دی اگه بستا سو د پارسی اگه بستا سو د پاره د اخرت توخه جوړیږي اگه به شهادت مومي اگه ته هم اگه زخمی کیدل را رسی نو تاسو با د دین پس په د سوچا د صحیح مجنون او د پیو د مجنون پته بلګي ښا دکه کدا حالات نراتل کنا نو هر سړی به د عشق داوی کولی کا هر سړی به کم در حق ځان ولی غنو هر سړی به ځان چې کم در حق د مرتبه د ولایت اهل به غنو خدا خو په انسان چې سوره امتحان راځي کنا نو بیا د صحیح او د غلط پته پکې ولګي کا دکه کستا زو خیالي کنا نو په کلاس کې اکثر د اسکول او د کالج کې په کلاس کې تقریبا 50-60 کم در حق د الکان وی کا نو چې امتحان پکې راځي کنه نو پاږي کې بیا چې کمنر حق د انسان د مرتبه پته ولګي چې د چا ګریډ پکې اے دی د چا ګریډ پکې بی دی د چا ګریډ پکې سی دی څوک پکې فیل دی ٹھیک شو نو مطلب دا دی امتحان د دې لپاره چې د دې انسان بلتون وشي د دې انسان هغه فرق وشي چې د مرتبه د ایمان څومره ده خجی مثل الذين فمثال داغ خلق حالات خلو چی تیر شویر من قبلكم مکستا سنا مستهم الباسا ورسیدلو دیتا تکلیفنا الباسان مطلب سره اصابهم الفقر فقر و ترسیدلو او دا سی فقرو کنا ددوالو جهان مبارک سردار غزوه خندقی چی کلا کنسته کنا نو د ډیر هغه د شدید هغه ایکستریم د غربت حالاتو کا سچلو صحابه کرام شکایت کو وی دا الله حبیبا وی دومره لوګه د کنه وی مونږ د خپل ګیډه پورې غټي تړلې دي کاڼي مو تړلې دي حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وی زما صحابه
وی زه ګورې خپل شکایت درته نه کوم خو نن درته یو شی ښیم. صحابه کرام وی د الله حبیبه سو د دواړو جهان مبارک سردار چې کله خپل قمیص مبارک اوچت که که نه نو حضور علیه الصلاة والسلام د خپل خیټې مبارک سره دوه ګټې تړلې وې حالانکه سره د دواړو جهان مبارک سردار دی. الله تعالی د دنیا د تمام نعمتونو اختیار والا ورکړی وګورئ. ٹھیک شوا حجی والضراء مرضنا او تکلیفنا وذلذلوا خذول شودی په مقابله دو دشمن کې حتی تر دې پورې یقول الرسول چوي پیغمبر والذین غی خلق آمنوا چې ایمان راوړل دي معه په پیغمبر باندې متى نصر الله کله به مدد د الله تعالی. نو تفسیر جمل لیکلی دي کنه وای متى نصر الله وی دا وینا دو اغه مؤمنانو وینا ده ګوره دا د پیغمبر وینا نه ده ځکه د پیغمبر د الله په ذات باندې کمال اعتقاد او کمال یقین وی ښا. الا خبردار ان نصر الله بشک مدد الله تعالی قریب نذیر اتلن کې د فاستقیموا تاسو کلک شیخا کلک شی د الله مدد راتلو والے. یسالونک تپوس کوي د دتانا ماذا ينفقون چې څومره مقدار به خرج کوي د په جهاد کې څومره مقدار ورکول پکار دی. نو علماء کرام ذکر کوي ربط اخکار دی ځکه مخکې آیتونو کې چې کم دی که نه د جهاد د خپل ځان د خپل بدن سره د جهاد د کولو حکم اوس دلته کې د جهاد فی المال ذکر کیږي چې ګوره خپل مال به م ګوره د جهاد دپاره ورکوي د هغې نه به م ګورې مخ ناړوي ځکه اکثر انسانان داسې که نه چې هغوی ګورې خپل سرمن لري کول غواړي خو پیسه ورکول ورته ښه نه ښکاري د خپل بدن غوښه لري کوي خو ګورې روپۍ چې کم دی که نه زما په خیال هغه سره هغه که یو تیره تبر دی ورته ونیسه که نه او ښه مضبوط غزار دی ورکه که نه نو هم به ترېنه یو پوستکی جدا نه کړي ټیک شو. دومره هغه بخل نو مطلب دا دی چې ګوره خپل مال هم په جهاد کې لګول پکار دی. یسألونک تپوس کوي دی د تانا ماذا ينفقون چې څومره مقدار به خرج کوي دی په جهاد کې. قل ورته ووایه نبي علیه الصلاة والسلام ما انفقتما چې خرج کوي تاسو من خیر د څه مال نه نو فللوالدین پس د پاره د مور او پلار خپل مور او پلار ول د مور او پلار لومبه هغوی سره د احسان حق دی چې هغوی له تاسو خیال وساتئ. والاقربین او رشتہ دارانو تا والیتامی یتیمانانو تا والمساکین مسکنانو تا وابن السبیل و مسافرو تا دغه څه دی چې ورکوی که نه نو ورکوی نو دغه خلقو له ورکول پکار دی. نو ګوره یو مسله دلته کې ذهن کې کیدی فللوالدین د والدینو تذکره اول لاغلی ده. نو ګوره والدینو لا زکات ورکول د کم نه هغه دا جایز نه دی ګوره یاد ساتئ. ٹھیک شوا زکات خپل اصول او فروع لنشي ورکوله مطلب تینا سره پلار لنشي ورکوله نکل نشي ورکوله او پلار دې کم نه خپل بچول زکات نشي ورکوله وصول نشي ورکوله ورخه خبره دین تر دی اد دین علاوه چې کم نور رشتہ داري دي کنه هغه کې زکات ورکوله شيخه. ٹھیک شوا اصول او فروع لنشي ورکوله د دین علاوه نور زکات ورکوله شي. وما تفعلوا چې خرج کوي تاسو من خیر د سمالنا فإن الله پس بشک الله تعالی به پدی باندې علیم خبردار دی. نو څه چل وکي فیجازی علیه د دق مناسب بدله درکوي. کتب علیکم القتال پرس کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ کول جهاد کول سره د کفارونه د مسلمان سره نه د مسلمان خلاف ګورې جهاد شته نه نو ځکه د دواړو جهانو مبارک سردار سخت وعید پې ذکر کړی چې من حمل علینا الصلاح فلیس منا چا چې په یو مسلمان باندې صرف د یرولو دپاره یې وسله راوچته کړه که نه د الله پیغمبر ارشاد فرمایي چې زما امتي نه دی صرف د یرولو دپاره ګورې نو بیا قتلول او هغه ته نقصان رسول او په هغه باندې ډس کول دا خو په طریق اولا پکې رالل ګورې چې صرف د یرولو دپاره دې پې وسله راواړوله که نه نو نبی کریم فرمایي چې دا سړی زما امت نه نه دی. نو څه مو خیال دی کوم پله به ځي بیا من
حمل علینا الصلاح. حمله روچتولو ته ویل کېږي. چا چې روچته کړه په مونږ باندې وسله فلیس منا، دا سړی زمونږ د ډلې نه دی. ٹھیک شوه؟ نو ګورې یو ډېره سخته خبره د الله پیغمبر کړې ده. لہذا لوگوں تک چې کم نن هغه د معاشرې د حالاتو ته سوچ وکړئ چې نن چې کم دی که نه په دنیا کې د ټولو نه ارزان ترین شی او خصوصا زمونږ په ملک کې چې د ټولو نه ارزان شی دی نو هغه د انسان وینه ده. د انسان وینه ده. بس زما په خیال یو چرګوړی چې هم خلق اخلي که نه نو دوکان ته به ځي او څه کوي، هغه سړی چې هغه د چرګ د ذبح کولو نه هم یېرېږي، چرګ هم بل پسې ګرځوي، او بیا هغه ته د انسان دا مرګ او د انسان دا وجل دومره آسان ښکارېږي که نه چې د چرګوړي نه هم زیات آسان. ٹھیک شوه؟ اسلام د الله پیغمبر الله او د الله پیغمبر ګورې په دې خونریزۍ باندې د مسلمان په قتل باندې ډېر خفه کېږي. ګورې او حضور تر دې پورې قرآن کې الله ارشاد فرمایي که نه چې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. داسې دی خالدن، مطلب چې مسلمان قصدن عمدن قتل کنو په جهنم کې به پروتي. نو د خالدن معنا خو همیشه ده، همیشه ده. خو ګورې مفسرین وایي که چېرته د توبه وباسله که نه نو بیا هم ډېره زمانه به په دې جهنم کې پروتي غوپې به خوري. څه مو خیال دی؟ بیا نن خلق چې کم دی که نه ډېر په بل طرف باندې لاړل. د مسلمان قتل وته د مسلمان ته تکلیف ورسول دا دی تاړو څه ګناه نه ښکارېږي. کتب علیکم القتال، پرس کړی شوی دی په تاسو باندې جهاد کول د کفارو سره، وهو کرہ لکم، حالانکې دا به بد ګڼئ تاسو، په تاسو به ښه نه لګي. ځکه میدان جهاد ته تلل چې کوم دی که نه، میدان جهاد ته تلل ځکه زمونږ خلقو ته اکثر دا وایي که نه وایي یاره میدان جهاد ته تللی نه یم او هلته ختم شوی نه یم. ٹھیک شوه؟ خو ګورې میدان جهاد ته تلل هم ګوره ډېر لویړه غواړي. یو سړی و هغه چې کم نن هغه بس ډېر زیات په جوش کې و، وایي زما زه چې کم نن هغه کشمیر ته به جهاد له به ځم، جهاد له به ځم. بس خلق ورته ډېر نصیحت وکړو ویې لکه جهاد له تل چې کم نن ډېر ګران کار دی، دی نه صبرېده. وایي ځم به. نو چې کشمیر ته کله جهاد نه لړ که نه نو هلته کې چې کله چې کم نن هغه مخامخ شو که نه چلو شو چې مخامخ شو که نه نو یو خوا چې کمدن هغه مقامخ د دشمن د طرف نه ګولۍ ورېږي او بمونه ورېږي، نو دی د یو ګټ شاته پټ دی. یو خر چې کم دی که نه ښه مزېدار لګیا دی په یو دغه ځای کې سریږي، نو ته وي یاره وي زما نه دا خر هم ښه دی، څومره په ارام وي چې کمدنه لګیا دی وي واخو خوري سریږي. چې لږ ساعت تېر شه که نه یو ګولۍ پرې راله هغه خر پرې ولګېده او دا بدن یې تس نس شو. نو د شکر وباسه وی الله شکر دی چې خر نه یم، ګینې دغسې کار به راسره شوی و. ښه جي کتب علیکم القتال، پرس کړی شوی دی په تاسو باندې جهاد کول، وهو کرہ لکم، اگر که چېرته بد ګڼئ تاسو دې لره، وعسا او قریب امید دا دی ان تکرهو شیئا، دا چې تاسو نه خوښوئ یو څیز لره، وهو خیر لکم، او دا بهتر وي ستاسو دپاره. د مفسرین دلته کې د دې آیت نه څه مضامین ذکر کوي. وایي ډېر کرته یو انسان به یو شی نه خوښوي خو الله تعالی به د دغه څیز نه د ده دپاره ډېر لوی خیر ایښو دی. لکه مثال به یې درکړم بیبي، مثال به یې درکړم د کور د استعمال څیزونه، مثال به یې درکړم نور داسې اشیاء چې د انسان په طبیعت باندې بعضي اوقاتو کې ني، خو الله د ده دپاره د هغې نه ډېر لوی خیر ایښو دی. ٹھیک شوه؟ وعسا او امید دا دی ان تحبوه، دا چې خوښوئ تاسو شیئا یو څیز لره، وهو شر لکم، او دا بدتر وي ستاسو دپاره. یو شی به د انسان خوښ وي خو څه به الله تعالی الله ته خو چونکې د ما کان او د ما یکون علم دی که نه، نو کله کله په انسان خفه شي وایي الله داسې دې راله ولې ونه کړل. د انسان په دې زړه کې یو ګیله پیدا شي، الله وایي بنده تاله دا نه وښه که نه ځکه مې ونه کړه. الله د الله هر فیصله چې که نه هغه د انسان دپاره د خیر فیصله وي، هغې کې د انسان دپاره خیر وي. خو بیا هغه مونږه چونکې تنګ نظر یو، لنډ نظر یو، مونږ د هغې څیز هغه وقتي پایلې ته ګورو. هغه چې کوم هغه رستو راتلونکي نقصان دی هغه زمونږ په تصور کې نه نو.
والله والله تعالی یعلم پوئیگی چی سرے ما هو خیر لکم چی کم شستاتو دا پارا خدے وانتم لا تعلمون او تاسو نپوئیگی یسألونکا تپوس کئی دیدتانا عن الشهر الحرامی پبارد میاشت محترمو کی جنگ کول پدی کی نو علماء ذکر کئی ربط رکو دا مخ کی رکو سردادے چی پا مخ کی رکو کی سدے پا مخ کی رکو کی دا اغی مسئلے ذکرو چی مسئلہ زو جہاتین وطوئی چې سوا هغه خرج کول د مالو په حلالي طریقې سره او په حرامي طریقې سره نو پدې رکو کې هم مسئلې ذو جهتین ذکر کیږي چې هغه جهاد فی سبیل الله دی یا به د الله د پاره کې یا به د ریا د پاره کې ها ٹھیک شو یسألونک تپوس کئی دیدتانا عن الشهر الحرامی پبارد میاشت محترمو کی جنگ کول قتال فیہی جنگ کول پدی میاشتو کی قل وتو نبی علیہ السلام قتال جنگ کول فی پدی میاشتو کی کبیر دا خوزک گناہ دے لوئی ٹھیک تا صحیح دا گناہ دے ورپسی دا دی پا مقابلہ کی مجوزت للقتال خمسط اشیاء چی پا دی کفارو باندی پا دک میاشتو کی دا جہاد دا جائز شوی دے کنا دا اغید پارا پینز وجوہات تی خواب رنبے وصد من کول عن سبیل اللہ دلار دا اللہ تعالیٰ ناب وکفر بہی کفر کول پا دی اللہ تعالیٰ سرا والمسجد الحرامی من کول د مسجد حرامنا و اخراج اهله او يسل اسيد كردي منه د حرمنا اکبرو دا خډیر لوی جرم د عند الله پنځ د الله تعالی پنځه خبرې ویخه لومبه وصد عن سبيل الله د الله تعالی د دین نه خلق منی کول دا اللہ تعالیٰ پا ذات پاندے کفر کول دا مسجد حرام نا خلق منی کول او بیا مسلمانان دا دی حرم دا حدودنا یستل دا مکی معظمینا پا ہجرت پاندے مجبورول دا مکی معظمہ کی دیت پا جون باندے تنگول خجی کم دے گی والفتنة او شرک پا حدود دا حرم کی اکبرو دا خودیر لوی جرم دے من القتل دا جنگ کولنا ولا یذالونا ہمیشہ بوی دا کافران یقاتلونکم چی دی بجنگ کی تاثرا حتی تردی پور یردوکم دا چواڑی دی تاثرا عن دینکم دا دین ستاسونا سکر دا دی کفارو گورے زمونگا مال تا ضرورت نشتے دا دی کفارو گولا جے کم دے زمونگا دا وصلو سر ضرورت دا غی سر دا دی سکار نشتے دا دی کفارو گولا نور سر کار نشتے دا دی کفارو دشمنی صرف زمونگ دا ایمان او دا اسلام سر رکھا ٹھیک شوا یو فروب تل در کوم چی دا دی کفارو گولا جے کم دے کنا ستا دا غس سر دا دی سکار نشتے گولا دا دی بندے چی پرک پریوزی کنا اگا دا دے اگا دا دے چی تا دا اللہ تعالیٰ دا حکم پابندی کے او دا اللہ حکم اگا پخپل زان باندے ناپس کے لکہ مثال بے دل در کم یو سڑے چی کم دے کنا یو سڑے منس کئی یو سڑے روجنی سی یو سڑے زکاة ور کئی یو سڑے صدقہ کئی نو پدی باندے گوری دیتا تیسم نوئی کب پا امریکہ کی پدی وائٹ ہاؤس کی چے کم دا اغی صدے دا اغی کیپیٹل لے دا اغی تمام بادشاہت اغا کنٹرول سنبالی گی کنا نا پا اغی کے ہم دا مسلمانانو دا پارا دا افطار انتظام کی گی مسلمانان پا کی روجہ ماتای پا امریکہ کی ہم چے کم در حق پلکون مسلمانان دی منزونہ کئی جماعتونے دی مدرسی دی دا سی پا یورپ کی اگو رہی خدا شیس دا چی دا اغین دا رئی نفرت تے اگا دا دے کنا چی اسلام من حیث النظام ناپس کول دا جے کمنر دا دق کی نا اغی سخ یریگی خوا ذکر چی کلا دا مسلمانانو اگا اسلامی نظام پدی روی زمین باندے قائم کنا نو بیا بسی دا اللہ نصرت او دا اللہ مدد برازی بیا او علماء لکلی دی کنا وی ضروری شے دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا چپا دے انسان دا دی مسلمانانو نا کم مطلوب دے کنا اگا بسی ما وصا بہی نوح و ابراہیم ان اقیم الدین نو اقامت الدین با پسرازی چی تپز مکہ باندے دا اللہ نظام ناپس کے خواہ او چې کلم پس مکہ باندے دا اللہ نظام اسلامی قانون ناپس کی گی کنا نو دا تمامی دنیا دا یہود او نسوارا اگی پل رامن دیوئی خواه دا اگی خلاف چے کم در حق مختلف سازشو نکی خواه ٹھیک شو جی خجیب
کم دی ولا یزالون ہمیشہ بوی دی یقاتلونکم چی جنگ بکی تاسو سر حتی یردوکم در دی پور چواڑی دی تاسو لرا عن دینکم دا دین ستاسونا ان استطاعو کچرت طاقت شد دی ومن یرتد آسوک چواڑی دا منکم دا تاسونا عن دینی دا دین خپلنا پیمت پسمل شدے وہو کافرن پدا سیال کی چیوی دے پالت تا کفر کی مطلب سدے یو سڑے دا اسلام نواڑی دو نو دا اغتا پا اصطلاح دو شریعت کی دا مرتد ویل کیگی او دا مرتد سزا صدا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لکلی دی کنا وی دا سڑے دی سو کی دے دی پا قید کے واچول شی دے دی پا قید کے واچول شی ندل دی علماء کرام دے دا چکم اعتراضات تی دا چکم سوالون دی دا کم خبرو دا وجینا چی دے دا اسلام نا اڑی دلے دے کنا چسی دا کم خبرو دا وجنا چی دا اسلام دا دین پر خود دے دا اگی سوالات تو جوابات دا اگی اعتراضات تو جوابات دا دی والا ورکڑیشی نو کچھتا دے پہ اسلام کی داخل شکنا نو فبها و نعمت تکش پا دا توبہ بقبولی تو کچھتا دے پہ دک ارتداد باندے پاتی شو نو دا مرتد سزا صدا قتل لقا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چی من بدل دینہو فقتلوہو چی او سڑی اسلام پر خودو دے مرتد شنو دا سزا صدا قتل لسربتی لرکی خواہ فاولائکا پس دکا خلق چی دی حبطت برباد شوی دی اعمالو معملون دی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرتی پا آخرت کی مطلب چی سمرنے کئی کری دی دا اغی اس سپایدہ وطن ملویگی واولائکم دکا خلق اصحاب الناری دودخیان دی ہم پیہائی بدی پدی دودخ کی خالدون میں سوسیدن کی ان الذین بیشکا خلق آمنو چی مانے روڑے دے وہاجروا ہجرت کون کی دی پلار دا اللہ تعالیٰ کی وجاہدو جہاد کی دی فی سبیل اللہ دا پار دا اعلا دا دین دا اللہ تعالیٰ جہاد دا دنیاوی غرض دا پارا نہ کئی مال غنیمت مقصد نہیں اگا اقبال وہی کنا وہی شہادت ہمت لو بمقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دا مسلمان مقصد چی کم دے کنا اگا شہادت او دا اللہ رضا حاصل لی مسلمان گوئر دا مال غنیمت تا پارا دا شہرت تا پارا جہاد نہ کئی خواہ اولائک دخ خلق چی دی یرجون رحمت اللہ امیدوار دا رحمت اللہ تعالی دی واللہ اللہ تعالی غفور بخون کے دے رحیم رحم کون کے داتے یسألونکا تپوس کئی دیدتانا عن الخمر پبارد شرابو کی والمیسری پبارد جواری کی نمخ کی مضمون دا جہاد ذکر شو اس پدی کس گئی اس پدی کی اگر اسباب ذکر کی گی چی دا کم دا اسباب دا وجنا پا دی مسلمانانو کی دا جہاد نسوستی پیدا کی گی خواہ لیکن چی یو سڑے شراب سکی کنا نا دا شراب نوشی دا وجنا دا دی انسان پا دی عقل باندے اثر پریوزی نو پا دکی دا جہاد نسوستی رازی او چی جواری یو سڑے کئی نو سبئی دا مال اگا مین بے پزڑک کی رازی نو چی دی یو سڑی پزڑک کی دا مال مین ای کنا اگا چرم جہاد تنزی خواہ یسألونکا تپوس کئی دیدتانا علی الخمری پبارد شراب کی والمیسری پبارد جواری کی جسرے المشتملات علی النفع والضرر چے نفع مشتے و ضرری مشتے قل وتو اے نبی علیہ السلام پیہما پدیدوارو کی اثمن کبیر لئی گناہ دے کچھ یو سڑے شراب اس کی کنا ندے بیا پزار نپوئی گی خواه دے بیا ہر سار سوئینو دا بیا جے کم دن حق عقل کار نہ کئی دا خلیل برغول نی دے بیا جے کم دے ناروا خبری کئی اسلام دا دخ کی شراب و روکتام کرے دے گورے خواہ اثمن کبیر لئی گناہ دے ومنافع فیدی دل الناس دا خلق دا پارا و اسمہما خلیکن گناہ دا دیدوارو اکبر لئی جرم دے من نفعہما دا فیدی دا دینا گوریو مسئلہ ذہن کراولی چی شراب چی دی کنا پا تمام آسمانی دینونو کی حرامو خواہ ٹھیک شوا پا تمام آسمانی دینونو کی شراب سکل حرام پا یہودیت کی ہم حرامو پا عیسائیت کی ہم حرام او اسلام کی ہم گوئر شراب سکل حرام دی خواہ ٹھیک شوا او مطلب دا چی دا سوک لگیا دی شراب سکی کنا او بیا پا دی باندے پخرم کئی او اکثر خو اللہ تعالیٰ دی مافیو کی زمونگا دا منسٹرانو دا گاڑو نمزی کم در حقا بیا چی بوتلی روزی کنا نو ایدا خو سیرکا دا
دا خو چې کم نه هغه د سرکې بوتلې وي چې موږ ځان سره ګرځولې ښه. نو ګورې یاد ساتئ د شراب نوش انسان دپاره یو سزا دا ده که نه چې روایت کې راځي د رمضان المبارک په دې میاشت کې الله هر چا ته بخښنه کوي. خو ګوره یو څلور کسان داسې دي چې هغوی ته الله بخښنه نه کوي که نه. په هغې کې یو هغه سړی دی چې عادتي شرابي دی ښه، عادتي شراب نوشي کوي. نو دقه سړي ته ګوره الله د رمضان په دې میاشت کې هم بخښنه نه کوي. او د دې نه علاوه د شرابي سړي خاتمه به په ایمان نه کیږي. دا یاد ساتئ ښه، دنه به ایمان آخره کې فوت کیږي. ګورې ښه، دته به ایمان نه نصیب کیږي. او بله خبره دا ده که نه چې د شرابي سړي دته به الله په جنت کې جنتي شراب نه میلاویږي ښه. ښه جي واسمهما او گناه د دې دواړو اکبر لوی د من نفعهما د فایدې د دې دواړو نه. ویسألونک تپوس کوي دی د تا نه ماذا ينفقون چې څومره مقدار به خرچ کوي دی په لاره د الله تعالی کې. قل ورته ووایه نبي علیه الصلاة والسلام العفو چې څه وي هغه چې زیاتی وي د حاجت اصلیه نه، ستا د ضرورت نه سیوا چې کم مالیت دی که نه هغه دی په جهاد کې ولګو نو د هغې اجر به درته الله تعالی یو په 700 ګنا درکوي ښه. تفسیر ابن عباس لیکلی دی که نه وی د جهاد فی سبیل الله کې چې د کم مال ولګو که نه نو د هغې کمترینه درجه 1:700 ده ښه. ٹھیک شوا کذالکم دکرنگی یبین اللہ بیانی اللہ تعالی لکم الآیات تاسو تا احکامات خپل لعلکم تتفکرون دید پارا چی تاسو غور و فکر کئی فی الدنیا پا امور د دنیا کی والآخرتی پا آخرت کی. اللہ تعالی بھی چی تاسو دنیا او آخرت دوارو تا سوچ کوئی گورے تکا زمان سوچ گورے صرف نن دنیا طریقہ مونگ صرف دنیا تا گورو. ویسألونکا تپوس کئی ایتانا عن الیتاما پوارد مال دی یتیمانانو کی چدا بسنگ لگو دی خرچکول بسنگی دی دا پارسو کنو. قل وتعو اے نبی علیہ الصلاة والسلام اصلاح لهم اصلاح کول دا پار دا مالونو دی خیر بہتر خبر دا وان تخالطوهم کچرت یوزی کی دی تاسو دان صرف اخوانکم بس دیرون استاسو دی. مطلب سرے اس یو یتیم دا چاپا کفالت کی دی او دا دی یتیم مال دی او دے دا اغیم یتیم دا دی مال حفاظت کئی کنا نو شریعت دا اغی دا پارا قانون مونگا تاسو تبیانی چی گوریتا دا دی یتیم دا مال خارنا پرسان مگرنا چی بستا جی کم نروا تبستوائی چی ما موتا بیادی موتا بس یو دستی باسی خوا ٹھیک شوا بلکہ دا یتیم مال اس ہاں کستا وسن کیگی فقیری نو سچلو کا دمرا مقدار چی دا یتیم سمرا خرچ کیگی کنا دا اغی مقدار تی خرچ کول پا یتیم باندی دا جائز تی گوارے تبا پی خپل زان نساتی تبا دا سی نکے چی تجی کم نر حقا و تسم پا یو خپشی و پا یو رز والار سا ختم کی خجیب واللہ اللہ تعالی یعلمو پی جنی المفسدہ پساد کا ان کی لرا من المصلحی دے اصلاح کا ان کی ناب ولو شاء اللہ کا چرتا غختل اللہ تعالی لآنتکم خام خواب و مشقت کی ویوا کی کڑی وی تاسو تبیسوی چی پا دی یتیم من نخپلی ولگوی دی یتیم دا بنو قریقا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب دے حکیم حکمت والدات تے ولا تنکح المشرکات. نو علماء کرام ذکر کئی وی دا سوال دا جواب دے دا اغا مجاہدینو چی آیا منگا دی بازی اوقاتو کی وی مشرکی زنانا وی اغای منگ تا پیغام دا نکاح رولیگی نو منگ بسر نکاح کولی شو نو جواب دا ملویگی خواه ولا تنكحوا المشركات تاسو نکاحون مکوی تاسو مشرک خود سراب حتی تردی پوری امنا چی ایمان ناڑی دی ذکر دا مسلمان او دا کافر نکاح نکیگی دا مسلمان او دا کافر نکاح گوری نکیگی ولعمت مؤمنت خام خاوین زمومن خیر غردا من مشرکت دا مشرک آزادنا ولو عجبتم اگر کچرت خوشالی تاسو لرا اغا حسن دا دی او مال دا دی نو کچتا مشرک ډیره مالدار ده ډیره قسطه ده خو ګوره چې مشرک ده نو ستا نکاح ورسره نه کیږي ته ورسره نکاح مه کوه. ولا تنکحوا تاسو په نکاح سره مه ورکوئ المشرکین مشرکانو ته هغه لوڼه خپلې حتی تر دې پورې یؤمنو دا چې ایمان راوړي دی نو د مسلمان او د کافر نکاح نه کیږي.
نو ګورې یاد ساتئ چې یو مسلمان وي که نه نو د هغه که کافر سره ځکه ډېر تقریبا بله ورځ ما ته یو سړي چې کوم دی نو یو دغه وکړو یو تپوس یې وکړو وایي چې دلته کې چې کوم دی هغه یو زمونږ د مسلم کمیونټي چې کوم دی هغه یو زنانه ده او دلته په امریکا کې وی یو انډین هندو الګ دی وی هغه سره نکاح د مې نکاح کیږي نه مې نکاح کیږي نه ځکه د مسلمان او د کافر نکاح شته نه نو ویجو سو کومای بس نکاح دا پروګرام ختم کړي ٹھیک شو نو ډیر داسې دي چې هغه ګورې کړیم دی او زمونږ په دې کلي کې ډیر خلک داسې دي چې هغه دغه مسلې داسې کړي دي ګورې خاجي ولا عبد مؤمن خامخا مؤمن غلام خیر غرد من مشرک د مشرکنا ولو اعجبکم اگر کچرت خوشالی تاسو حسن ددو او جمال ددو اولئک دخ خلق يدعونا بلنک الى النار اسباب ددو دختاب سچل بکی داسې په دې نرم انداز کې به دې راوړی چې ته به د ځان نه نه خبر خان او د دې زنده مثالونه موجود دي والله والله تعالی يدعو بلنکی الى الجنة اسباب د جنت والمغفرة اسباب د مغفرت باذنه په حکم خپل سره ويبين بيان آیات احکامات خپل للناس خلق لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې د نصیحت قبول کی او ځان د الله تعالی د حکم د خلاف ورزي نه بچ کی ويسألونك تپوس کئی دیدتانا عن المحیض پبارد بیماری کی مخ کی مسئلہ جی کمدن حق سوا مسئلہ د طلاق او مسئلہ د نکاح ذکر شیوا نو دلتا کی هم اغا احکامات چی کم متعلق تی د احکامات د نکاح سرکنا د اغی تذکر کی گی یسألونک تپوس کئی دیدتانا عن المحیض پبارد بیماری کی قل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هو اذن دا خو گندگی دا نو عن المحیض مطلب سره یو ځای کېدل د دې بیماری په حالت کې فاعتذلوا النساء تاسو ځان بچ کې د دې زنانو فی المحیض په دغه بیماری کې ولا تقربوهن نزدې موردی دیتا حتی تردی پوری طهورنا چې دی پاکی شي فاذا تطهرنا پزهر کله چې دی خی پاکی شي مطلب تی نسره غسل کول لقا فاتوهن راتل کوي دیتا من حيث امركم الله كم حیثیت سره چې حکم کړی دی الله تعالی تاسو ته د کم مقام نام ان الله بشک الله تعالی يحب التوابین محبت ساتي ای خلق سره چې توبه یستون کی ويحب المتطهرین او محبت ساتي ای خلق سره چې کم سوي پاکیزه ساتون کی خپل ځان پاک ساتي نساؤکم بیبیان استاسو حرس لکم اغا پٹے استاسو دے پٹی استاسو دی فاتو حرسکم راتل کوي تاسو اغا پټوخ پلوتا انا شیتم څنګه چې خوقوي استاسو نو علماء کرام ذکر کوي کروندته چې څنګه خلق په پټی کې کرونده کوي دک سیدا دا بیبیان چې کم نه د کروندې ځای دی وقدموا وړاندې کوي تاسو لانفسکم د پاره د نفسونو خپلو هغه نیک اولاد واتقوا الله ویرګي د الله تعالی نه واعلموا پوه شئ تاسو انکم چې بېشکه تاسو ملاقوه ملاقات کوونکي د الله تعالی سره وبشر المؤمنین او زیر ورکه مؤمنانو ته هغه خلق چې کوم څه کوي د ګنده ځای نه ځان بچ ساتي ولا تجعل الله مگر دوی تاسو الله تعالی لرا عرضة النشانی لایمانکم د پار د قسمون خپلو ان تبروا دا چې تاسو بنې کې نه کوي وتتقوا او پرهیزګاری بنه کوي وتصلحوا اصلاح بنه کوي بین الناس په ما بین د خلقو کې مطلب ته نسره د معصیت په کار باندې بګون قسم نه خوري اکثر خلق وایي کوي زما د قسمی کبه می چا سره خو کړل بالکل بنه کوم وای چې چا سره کوم نه بس هغه سره داسې کوي یره د چا لا باړو خبر نه کوم نو مطلب دا دی چې د نیکی د کار نه ګوره به قسم نه خورو علماء کرام دلته کې دا ذکر کوي ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم ګوره د الله دا نوم چې کم دی کنه دا به ډال نه جوړو ځکه ډیر کرته یو انسان قسم خوري په دروغ باندې او د الله په نوم باندې قسم خوري حالانکه قسم خوړل چې کم دی کنه دا ډیر ناکاره جرم دی د قسم دنیوي نقصان څه دی چې کم سړی په حق باندې قسم خوري د دې انسان پر رزق کې به تنګي راځي
او چې کوم انسان په ناحقه قسم خوري کنه د دې انسان قبر به تنګېږي، د قبر تنګي به ورته راځي. ٹھیک شوه. نن زمونږ خلک اکثر ګوره قسمونه چې کم دی کنه، اکثر څاروی هغه په سر باندې ولا لاس کېږي وایي قسم دی چې دی خپل سر دی، قسم دی چې دی وایي خپل سر دی. ٹھیک شوه. او بیا اکثر وایي قسم دی وایي که په دې شوي نو په دې نه شوي د دې نه په کمو شوي که نه. نو ګوره یاد ساتئ، قسمونو نه ګوره ځان وساتئ، ځکه د قسم د وجې نه چې کومه ګټه یې کړې ده دا ټوله حرامه ده، دا په حرامو کې راځي. زمونږ اکثر خلق چې کوم ده نن ولا چې داسې چل دی، قسم دی چې داسې چل دی، بس د دې قسم دی سمه مولۍ او ګاغر او ټیپرې ته جوړ کړي، بس یو چک ته وایي ښه جي. والله الله تعالی سمیع اوریدونکی دی، علیم علم لرونکی دی. لا یؤاخذکم الله ننیسی تاسو لره الله تعالی باللغو په هغې لغو سره فی ایمانکم په قسمونو ستاسو سره. نو د قسم درې اقسام دي. یو ته یمین لغو وی، بل ته یمین منعقده وی، او دریم ته یمین غموس وی. نه یمین لغو هغې ته وی چې د انسان د قسم د خوړو اراده نی او د د خولې نه بلا اختیار د قسم الفاظ ووتل، نو دقې ته یمین لغو وی. نو په دې یمین لغو کې نه پې کفاره شته او نه چې کمدن هغه څه سزا شته. او د یمینی منعقده په صورت کې په دې انسان باندې کفاره ګوره لازمه ده که په دې قسم کې حانس شوه. نو کفاره څه ده؟ کفاره دا ده که نه چې یا خو به 3 روزې نیسي. ټیک شوه. او یا به 10 مسکینانو ته 2 ټیمه چې کوم ده نه هغه روټۍ به ورکوي، او یا به 10 مسکینانو ته به کپړې ورکوي. پوهېږئ تاسو؟ دا کفاره د قسم ده. او دریم یمین غموس هغه قسم دی چې د ته پته ده چې زه په دې قسم کې دروغجن یم او بیا هم قسم خوري، نو دقې ته یمین غموس وی. او د یمین غموس کفاره نشته، خو سزا په آخرت کې زیاته سخته ده. غموس د غمس نه دی، او غمس غوپې ته وی. الله به د یمین غموس خوړونکي ته په جهنم کې غوپه ورکوي. او یو غوپه چې کم دی که نه، علماو لیکلي دي وایي دا به 1000 سال یو غوپی. 1000 سال چې کوم نه به یو غوپۍ. نو سمو خیال دی اکثر د دې کچرو ته چې لاړ شئ، د تحصیل ته چې لاړ شئ، بس د 100 روپو دپاره د لم قسم کوي. د 100 روپو دپاره دلته په دې کلي کې چې کوم نه دله د دروغو ګوایانې قسمونه چې کوم نه د 100 روپو دپاره کوي. حالانکه قسم دا ګورې وړوکی شی نه دی. قسم ګورې چې کوم نه د دې نه ځان وساتئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې وکنه په هغه دور کې یو سړي ته نه چې کم دی که نه 80,000 درهم یې ترې واغستل، واغستل تی کاروبار یې پې کو. څه وخت بعد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورڅخه رالی وی هغه رقم واپس راکې. هغه ورته وی ستا څه رقم دی؟ مکمل انکار یې وکړو. د مکمل انکار یې وکړو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حاکم وقت څخه رالی او قاضي ته درخواست دایر کړه چې صاحب دقسې کار دی، دقسې کار دی. هغه چې کوم نه هغه د قاضي راولګېدو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي څه دی؟ وایي ته چې کوم نه په دې خبره باندې په دې مسله باندې څه ګواه لري؟ تا سره څه ګواه شته چې ته ستا دته پیسې دي؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي نه ما سره خو ګواه نشته، ځکه انسان چې قرض ورکوي خو ګواه خو نه ګوري که نه، ګواه ته خو نه ګوري، بس ورکوي. نو اوس قاضي چې کوم نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي چې دله به قسم ورکوم، بس که قسم یې وخوړه که نه نو بس تا ته به پیسې میلاو شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي قسم ورته مو ورکو، نورې به موله ورکم خو قسم به دله نه ورکېدی، د قسم نه کوي. ګورې نن زمونږ د قسم په دې معاملاتو کې مونږ ډېر زیات ځان برباد کړی دی. نو قسم نه به ګورې حتی الوسه ځان ساتو. او بیا خصوصا په ناحقه ګورې په دې کلي کې څو مثالونه موجود دي چې په ناحقې قسم خوړلی دی. څو مثالونه داسې دي چې د خلقو په خپلو سترګو لیدلی دي چې څه شوي دي. بیا د هغې نه باوجود هم چې کوم خلق لګیا دي بس قسم دی، بس یو درز ورکوي. نو وروڼو یاد ساتئ د قسم نه ځان وساتئ. ګورې لا یؤاخذکم الله ننیسی تاسو لره الله تعالی باللغو په هغه سبقت لسانی په قسم سره په ایمانکم په قسمونو ستاسو کې
ولکن یواخذکم لیکن مواخذه بکی ستاسو بما پا قسم باندی قسمت چیراده کری قلوبکم رون استاسو واللہ اللہ تعالی غفور بخون کر حلیم اوسر بردبار دے صبرناک تینو للذین پار دا قلق یؤلونا چی قسمون خریدی من نسائم دا بی بیان اخپلونا تربس اربعت اشہر انتظار کول دی سلور میں اشتی نو فین فاو پس کچارت رجوع کردی فین اللہ پس بی شکل اللہ تعالی غفور بخون کد رحیم مہربان ذات نو مکی چونکی تذکرہ دا قسم رالا اس دلتا مسئلہ دا ایلا ذکر کیگی خواہ مسئلہ دی ایلا دا وکنا چې یو سړی راولګي قسم وخوري چې یاره به د خپلې بیبي څخه څلور میاشتې چې کوم دنه هغه به د دې خواله به نه راځم نو که چېرته ده د خپل قسم پوره که که نه او څلور میاشتې دی چې کوم دنه هغه د بیبي خواله رانلی نو د ده د وجې نه طلاق باین به واقع شي او د طلاق باین په صورت کې بیا تجدید د نکاح ضروري دی بغیر د نکاح نه چې کوم دی که نه بغیر د نکاح نه د دی هغه واپس یو ځای کېدل دا به منئ بیا په نوي مهر سره به بیا بل نکاح تړي پوهېږئ تاسو نو مسله د ایلا دی ته وایي خو که چېرته یو سړی راولګي دا خپل قسم مات کو رجوع یې وکړه که نه نو د رجوع په صورت کې پې بیا صرف کفاره راځي خبره دین ته راله وَإِنْ عَظَمُوا الطَّلَاقَ کچر تدے قصد و ارادہ قید طلاقو نو فَإِنَّ اللَّهَ پس بیشکد اللہ تعالی سمیع اوریدن کرے علیم خبردار ذات تے والمطلقات و طلاق شوی زنانا یتربسنا انتظار بقیدی بانفسنا پخپل ذانون باندی ثلاثت قروء اندری بیماری نو زمان دا احناف و پنیس باندی اغا زنانا چی اغا صدا اغیتا خپل خاون جی کم نر حق طلاق ورکو ٹھیک شوا او داسی زنانا دا چی دا اغی دا خاون سر لگ ٹائم تیر کرے دے نو دا دی عدت سدے دا دی عدت چی کم دے اغا دری بیماری دی دری بیماری او امام شافی رحمت اللہ علیہ وی چی ندری پاکیت بتی رہی خجی ولا يحل لهن حلال ندید دید پارا معاس یکتمنا چی پٹ کی دی معاس خلق اللہ چی پیدا کری دی اللہ تعالیٰ پی ارحامہن پگیڑو دی کی مطلب چنا اولاد دے نو علماء ذکر کئی وی اگا دنانا چی اگا غیر حاملی دا اگی عدت پا دی دریو بیمارو سره ختم شي خو کچته د یوې زنانه په ګیډه باندې ماشوم وي نو دا مسله اکثر خلق وایي چې یاره په ګیډه ماشوم وي نو د هغې طلاق نه کېږي طلاق کېږي طلاق واقع کېږي په هر صورت کې خو ګوره عدت پسې د ماشوم په پیدا کېدو باندې وي چې ماشوم پیدا شو نو عدت پې پوره شي خبره دین ته راله ولا يحل حلال ندی لهن د دی لپاره ايکتمنا دا چپټ کی دی ما خلق الله چې پیدا کړی دی الله تعالی فی ارحامهن پګیړو د دې زنانو کې ان كنا کچرتوی د یؤمن ایمان راوړون کې بالله په وحدانیت الله تعالی والیوم الاخر پورز آخرت پاندی وبعولتهن خاوندان دی احق بردهن احق ذات حقدار دی بردهن پا واپسی دی فی ذالکا پدق زمانی دا عدت کی خواہ اس دی طلاق باین دا طلاق باینو مسئلہ دا یا دا طلاق رجعی مسئلہ دا شریعت وی دا دی خدی او دا خاون پا دی خپل پیسالہ بندی پچتاور آلا او دای وای چې مونږ چې کمدنه واپس خپل زندگی بیا اثر نو شروع کول غواړو دا څه ختمو نو شریعت وای بهتره دا چې دغه خزا خاون یو بلتا رجوع وکي نو د طلاق رجعی په صورت کې بس صرف رجوع کافی ده د طلاق باین په صورت کې به تجدید د نکاح کیږي او د طلاق مغلظ په صورت کې بیا خبره بالکل ختمه ښه ها جی سمونس کیږي طلاق مغلظ جی طلاق مغلظ دری طلاق دی او دیاو او دیاو ادی یو کی طلاق رجعی جی کم دن اغا یو خجی کم دی جی
وبعولتهن خاوندان د دک خذو حق زیات حقدار دی بردهن په واپسې د دې زنانو فی ذلک پدک زمانی د عدت کی ان ارادو ک چرته اراده لري دا دواړه اصلاحا د اصلاح کولو چې سوي د خذ خاوند د کمندر یو بل سره انډرسټینډینګ رااله چې وسره دا مونږ چې کمی غلطیاں کړې دي د دې تلافی وکاو آینده به داسې نه کوو ولهن او د دکی بیانو د پارا مثل الذی په مثل د هغه حقوق تی علیهن چې کوم حقوق لازم دي په دې باندې نو ګوره څنګه چې د خاوند حق تی دغه سي د خزم حق تی ګوره ښا نو ګوره خاوندان خو د خپل حقوق او خیال ساتي دغه تپوس کوي خو د خزې د حقوق هم ګوره تپوس کیږي ښا بالمعروف پخی طریقی سرا وللرجال دا پارا دنارینو علیہن پدق زنانو باندی درجتن درجہ دا فضیلت تخا نارینه چې کم ده دا الله دا الله پیغمبر د توقیت ورکړي دی ښا والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والذات دی الطلاق مرتان طلاق شرعی او رجعی مرتان دا پدو طرق باندې دی فامساکن یا قیسار ولدی بمعروف فقی طریقی سراب او تصریح یا پر خودل دی به احسان فقی طریقی سراب طلاق راله نو بس بیا چې کم ده کنه بیاي رنزوما ځکه اکثر خلق ته کم دي کنه اکثر وته وای چې څنګه دی غاښ سپین دي کنه دغه سي بری سر سپین شي وای پریدم دینا نو ګوریات ساتي دغه په اسلام کې د ټولو نه غټ جرم ده ښا دا غټ جرم دی بس چې یا خو چې کم در هغه سره زندگی جوړه کا او چې نه کیږي نو بس بیا یو طرف تکا تو طرف تک مابین کې چې کم دی فتذروها کالمعلقه اویزان دې مپرېږده خجی ولا يحل حلال ندی لکم ساسو د پارا ان تاخذوا دا چې واخلی تاسو مما دا مہروننا آتیتموهن چې ورکړی وي تاسو دې تشین د سیدنا الا مگر ان یخافا دا چې یریږي دا دواړه الله یقیما دا چې قائم بنه کی حدود الله احکامات الله تعالی نو فین خفتم پس کچر تیریږي تاسو الله یقیما دا چې قائم بنه کی دا دواړه خدا قاون حدود الله قوانین د الله تعالی فلا جناح پس نشته رسګون علیما پدې دواړو باندې پیما پاس کې افتدت به چې دا پیسې ورکې دا خزه چاته د خپل خاوند ته نو دیتا خلع ویقا نو په اصطلاح د شریعت کې خلع دیتا وی کنه چې د خزي او د خاوند په مابین کې اګریمنت وشي او دا خزه د خاوند ته وی چې دومره مالیت په درکم دومره پیسې به درکم خو د دې په بدل کې به تمالا طلاق راکې ٹھیک شوا نو دا خزه به د دک مالیت د ورکولو پابند دی او خاوند به د خزې ته د طلاق د ورکولو پابند دی ٹھیک شوا خو یو مسله دلته کې دا ده کنه چې ګوره اکثر په دې عدالتونو کې نن چې کم د خلې دا مسلې وشي کنه نو اکثر دا زی چې سړی چې کم نه حق عدالت ته اړو حاضر شوی نی عدالت ته حاضر شوی نی بس عدالت چې کم نه حق دی خزله چې کم نه حق ډیګری یک طرف ورکی نو علماء لیکلي دي کنه زمونږه د بنور ټاون د کراچۍ او دغه چې کوم غټي مدرسې دي کنه هغه وی حقیقت کې طلاق واقع نه دی صرف تفریق د خزې د خاوند په مابین کې راغلی دی ښا اوس پس کوي د دې نه پس چې کم دی کنه دا خزه دی د دې خزې دا چې کومه فیملی ده کنه دا د دې سړي دا فیملی کنوینس کی چې سو کی د دې کم نه د خزې ته طلاق ورکړي نو دا غي نه پس په بل سره نکاح جایز بیا ښا خبره دین تر دی او جی کم دی جی تلك حدود الله دا قوانین دا الله تعالی دی فلا تعتدوها تجاوز مکوی تاسو د احکاماتنا ومن يتعدى واچا چې تجاوز کو حدود الله دا قوانین دا الله تعالی فاولئک پس دک خلقهم الظالمون دی ظالمان دی نو فإن طلقها پس کچرت طلاق ورکدی خاوند دی خج خپلتا دریم طلاق نو بیا بسی فلا تحلوا حلال ندی له دا قضا د پارا من بعد رستردینا حتی تنکح زوجا غیره تردی پوری چې نکاو کی دا قضا د بل خاوند سره نو لومبی مسئله خاوند طلاق ورکو نو دا به عدت تیر کی ٹھیک شوا عدت چی تیر کی د عدت نپس پا د بل خاون سره د دی نکاح وشي ٹھیک
حاجی نو ما خو تاسو ته وویلي چې مسله دا ده که نه هغه اوس که دا سړی خپله چې کوم نه هغه موجود دی د ورته دستخط وکړو وشو خو که چېرته دی اړو د سره تللی نه دی دی خبر هم نه دی نو بیا علما ذکر کوي چې بیا نه کېږي په هر څه چې بس چې که په زور یې ووي که په رضا یې ووي ځکه درې څیزونه وایي داسې دي که نه چې دا په هر کیفیت کې دا یو طلاق دی یو عتاق دی ٹھیک شو طلاق او عتاق دا چې کم دی که نه دا کتا په رضا ویلی او دا کتا په زور ویلی او دا کتا په ټوکو کې ویلی بس کار ختم دی ښه فَإِن طَلَّقَهَا پس که چرته طلاق ورکدي دویم خاوند دې ښځې ته نو بیا به عدت تیری فلا جناح نشته د څه ګناه علیهما په دې دواړو باندې ان یتراجعا دا چې واپس وکړي دا ښځه خاوند لومبنی خاوند د ښځې ته چې کوم نه هغه څه وکړي په نوي نکاح سره بیا دا ښځه والي بیا ټیک ته خو چې کله صحیح تر کومې پورې پکې بل سره نکاح نه ده شوي نو د طلاق مغلظ په شکل کې د دې لومبني خاوند ته د دې واپسي نه کېږي بس خبره ختم بیا خو چې کوم نه دی به فورس کولی نه شي د باندې به پابندي نه شي لګولی چې خامخا ته به طلاق ورکوې د هغه خوښه ده که ورکوي ورده کي که نه ورکوي بس ساتري د هغه ښځه ده ښځي فلا جناح پس نشته د څه ګناه علیهما په دې دواړو باندې ان یتراجعا دا چې واپسي وکړي یو بل ته ان ظنا که چېرته یقین وي د دوی ان یقیما دا چې قایم به کړي حدود الله قوانین د الله تعالی حق د زوجیت په پخې طریقې سره ادا کوي یقینا وتلک دا حدود الله قوانین د الله تعالی دی یبینها بیانې دی لرا لقوم د پار دا قوم یعلمون چې دی علم لرونکي وي واذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکوئ تاسو بیبیانو ته فبلغنا پسو رسیدی اجلهن عدت خپلتا فامسکوهن پس ایسار کئی دی لرا بمعروف پخی طریقې سره اوس عدت نږدې دی عدت نږدې دی بس تا ته پته ده چې د دې عدت ختمېدو واله دی نو ته به صحیح خامخا تقریبا څه د پاسه 2 میاشتې به دې په مابین کې تېرې شوي نو څه دی که دې خپله فیصله باندې پچتاوه راغلي دا خپله فیصله بدلول غواړي بس رجوع ورته وکړه خبره به ختمه شي خبره به ختمه شي خو ګوره دې سړي څخه به بقایا صرف هغه 2 کارتوس پاتې ښه یو استعمال کړی دی ګورې یو استعمال کړی دی باقي 2 دي که چېرته طلاق باین کې تجوید د نکاح شو بیا ورسره صرف 1 کارتوس پاتې دی ښه بس که یو ځلې ورته ووایي نو مغلظ به وي ښه خو نن ګورې د خلقو د دې طلاقو نه هم ګورې ګپ جوړ کړی دی ښه او اکثر یاره ما باندې به ښځه داسي او چې لږ ساعت پس ګورې نو هغه کار کړی نو اکثر خلک ګوره چې کم نن هغه دا خپلې ښځې دغسې ساتي الله تعالی دې معافي وکړي ښه ښه کم دی فامسکوهن پس ایسار کئی دی لرا بمعروف پخی طریقی سرا او سرحوهن یا پریک دی دی لرا بمعروف پخی طریقی سرا ولا تمسکوهن میسار وی دی لرا ضرارن د پار د ضرر لتعتدو دا چی زیادیو کئی تاسو پا دی بندی مطلب سرے بن اس پہ بھی سے کڑوئی مقا ومن یفعل ذالک آچا چوک داکار فقد پتا کک سلا ظلم نفسا ظلمو که پخپل زان باندی چی سجلیو کو دیو زنانت جے کمنر حق دغا سی تکلیف ارسو عدت والا اگت کو یا جے کمنرو کڑئیے پریک دیئے نا اکثر خلق کوئی کنوئی نا دے پریک دم او نه خدا کوم بس دقه سي چې کم نه حقا هغه غریب ژوند پدار کړی الله سوی فقط ظلم نفسه په خپل ځان زیاتې کوي دی ځکه سزا خو به الله ورکوي کنه الله به تپوس کوي ولا تتخذوا من سيتاسو آیات آیاتنا دا اللہ تعالی خدوان پٹوکو سراب واذکروا یاد کی تاسو نعمت اللہ نعمتنا دا اللہ تعالی علیکم چی پتاسو بندی دی وما انزل علیکم آچنا دی لکڑی دی تاسو تمن الكتابی دا کتابنا والحکمتی او دا حکمتنا یعذکم به حکم کی تاسو تپدی سرا واتقوا اللہ ویرگی دا اللہ تعالی نا وعلمو پوشی تاسو ان اللہ چی بیشک اللہ تعالی بكل شيء پاری او سید باندې علیم خبردار ذات ته جستاسو د پارا په کم سیس کې پایدا دا چې کم شي ستاسو د پارا مصلح ته چې کم شي کې ستاسو د پارا نقصان دی نو د مصلح سیس حکم کوي او د مفسد سیس نه تاسو منع کوي ښا
دعا وکړئ جی بس. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله واصحابه اجمعین. الله زمونږ د ټولو د ناست قبول کا. الله مونږ ټولو ته د قران پاک صحیح پوهه را نصیب کا. الله زمونږ صغیره او کبیره ټول ګناهونه معاف کا. الله زمونږ د معافی د مغفرت او د بخنه فیصله او فرمایا. الله مونږ ټولو ته د قران پاک صحیح پوهه را نصیب کا. الہ العالمین مونږ ټولو ته د خپل در نه خیر راکا. الله تعالی مونږ د تانو تحصیلونو هسپتالونو اکسیډنټونو او ساته. الہ العالمین مونږ د خراب مرزونو د لا علاج بیمارونو او ساته. الله مونږ د زمکه د آفتونو د اسمان د آفتونو نه او ساته. الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا. الله زمونږ بیمارانو له شفا ورکا. الله زمونږ بے اولاد له اولاد ورکا. الله زمونږ بے روزګارو له روزګارونه ورکا. الله زمونږ هغه خلق چې د هغه کورونه نشته الله کورونه وته ورکا. الله پچا قرضی دی قرضی ول د غیبونه ادا کا. الله د چا ضرورتونه دي ټول ول د خپل در نه برابر کا. الله مونږ ټول ته د حرمین شریفین مقبول حاضری بیا بیا نصیب کا. الله د امت مسلمه ټول مړو ته بخنو کا. الله د تمام درجه بلند کا. الله تعالی دا ناس ملګری څومره چې دلته ناستي یا بهر اوریدونکي څومره چې ومو الله ټول خوشاله کا. الله د ټولو جوړې د خیر او د برکت نه ډکې کا. الله د دنیا او د آخرت عزتونه وتورکا. الله د دې په مال حال کې په عمر کې په رزق کې په کاروبار کې په صلاحیتونو کې ولا الله برکتونه واچو. الہ العالمین ډیر خوشالي وتورکا. الله ماته چې چا د دعا ویلې دي یې زمونږ د ملګرو ته ویلې دي الله د ټولو جایز دعاګانې قبول کا. الله د ټولو جایز تمناګانې پوره کا. الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا. الله زمونږ د ټولو نه رضا شه. الله زمونږ په هر یو عمل کې اخلاص پیدا کا. الله مونږ دریا نه وساته. الله مونږ د خودنې نه د نام او د نمود او د تکبر او د غرور نه وساته. الله مونږ ټول ته د خپل در نه حلال روزي پراخ راکا. الله مونږ د فقر د غربت او د تنگ دستۍ نه وساته. الہ العالمین زمونږ د ټولو د دعاګانې قبول کا. الله مونږ ټول ته صحت عافیت استقامت را نصیب کا. الله تعالی دا دوره تفسیر په خیر او عافیت سره په تکمیل تو رسول کا. الله زمونږ د ټولو د دعاګانې قبول منظور کا. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.